د متقی او د پرهیزګار سړي اول کار دا دی چې دی په غیب باندې ایمان ساتي، دا صفت به دکې موجود وي. دی به د هغه څیزونو نه انکار نه کوي چې کوم د عقل نه مني او شریعت ښودلي دي، دی به د هغه نه انکار نه کوي. لکه څه خلک داسې راوچت شو، د صحابو په دور کې راوچت شو، صحابو په دور کې چې هغه یې ویلې چې جنت او جهنم نشته دی، هغه یې ویلې مسلمانانو جی، هغه یې ویلې د قبر عذاب نشته دی، هغه یې ویلې قیامت حشر میدان نشته دی، وایي د اعمالو دا ټول مول دا نشته دی. اعمال څنګه تر عقل او جنګولو؟ جنت نعمتونه چې الله تعالی یادوي نو دا خو د انسان په عقل کې نه راځي. وایي دا به دومره نعمتونه ته به چې دی نو مڼه راشلې او کړپ سره بله مڼه ولګي، دا ولې څه جادو دی؟ څه هغه عقل استعمال کړو. دا جهنم دی اور بلیږي لګیا دی او کسان پکې ورولي او سوځي نه مري نه، عقل او جنګولو. خو بیا څه شی دی د الله تعالی چې وایي جنت او دوزخ؟ وایي دا د دنیا خوشحالي جنت ده او د دنیا غمونه دوزخ دی. داسې کار یې وکړو، ښه داسې عجیبه کار یې وکړو. قبر عذاب نشته دی، وایي ته وکړه او راوباسه وګوره قبر عذاب شته. نو هر سړی وایي چې دا خو نشته دی، عقل یې وجنګولو. نو د دې زمانه کې هم د هغوی څه ناڅه پیروکار موجود دي، څه ناڅه درجه کې چې څوک د قبر نه انکار کوي، قبر د ژوند نه انکار کوي، د قبر د عذاب او د ثواب نه انکار کوي، څوک د پیغمبرانو د قبر د زندګۍ نه انکار کوي. دا ټول د هغوی صورتونه دي، څه ناڅه شکل کې روزي لګیا دي. نو د مؤمن او د متقي اول صفت دا دی چې دی به بې لیدلو په هر څه باندې ایمان ساتي چې الله ښودلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو یهودي نه چې دی نو اس واغستو، هغه اس چې دی واغستو پیسې ولا ورکړې او پورته رالل. هغه چې کله واپس خپل علاقې ته راغی خلکو ورته ویل اس دې څه کو یس کو مې په رسول الله علیه السلام باندې خرڅ کو. ښه په څو دې خرڅ کو؟ په دونه. دا خو دې ارزان خرڅ کو یار. ښه دا څه چل وکړم؟ یو یهودي پکې ډېر چالاک و، هغه ویل زه ته یو طریقه ښیم، تا چې دا اس خرڅولو نو هغه وخت کې څوک ګواه موجود وایي نه به زه وم پیغمبر علیه السلام وایي ورشه دعوه پرې وکړه چې د اس یې ما نه اخیستی پیسې نه دي راکړي. او خلکو ته خو پته ده چې ستا دی، اس دپاره خو د ګواه ضرورت نشته دی، ټولو ته پته ده چې ستا دی، خو پیسو دپاره د ګواه ضرورت دی. واپس راغی دروازې وټکوله، پیغمبر علیه السلام راووتو، وایي تا خو اس واغوستو پیسې را نه کړې؟ وایي در مې کړې که نه؟ وایي نه دي دې را کړې؟ وایي در مې کړې. وایي ګواهان خو ما سره نشته، شریعت غواړي ګواهان، او په شریعت باندې ټول ناول عمل کوونکی پیغمبر دی. اب عملي مونږ ته ښیي. اوس به څه کوو؟ خلک صحابه راجمع شو، جي اوس خبره شروع دي. دې کې یو صحابي دی حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه، هغه راغی چا نه تپوس وکړو دا څه شور دی یار؟ وایي داسې یو سړی دی یهودي دی، پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي چې پیسې مې درکړي دي، وایي چې نه دي راکړي. ګواه نشته. هغه وایي زه ګواه یم که نه؟ زما مخامخې پیسې ورکړي دي. وایي زما مخامخې پیسې ورکړي دي، ښه چې بس مجموعې د ځان نه ور دننه کړو، څه چل شوی دی داسې زما مخامخې پیسې درکړي درله. هغه یهودي ته وایي بس خلکو هغه یهودي څوک وله وځه خبرې اترې هغه وتښتېدو. سړي ګوایي ورکړه، موجود څوک هم نه و هغه وخت کې. رسول الله علیه الصلاة والسلام د لاس نه ونیو، طرف ته یې کړو، ورته وایي خزیمه چې کله ما د اس اخیستو پیسې مې ورکولې ته خو موجود نه وې، تا څنګه ګوایي ورکړه؟ ویل الله پیغمبر تاسو پیسې ورکړي دي که نه دي ورکړي؟ وایي او ورکړي مې دي. وایي تاسو چې ویلې چې ورکړي مې دي، تاسو موږ ته دا ویلي دي چې الله شته، موږ الله منلی دی. تاسو موږ ته دا فرمایلي دي جنت شته جنت هم منلی، دوزخ شته دوزخ هم منلی، فرشتې شته فرشتې هم منلي، آدم علیه السلام هم منلی دی، د قیامت احوال هم منلي، د قبر عذاب هم منلی، د اعمالو ټول هم منلی، پولیس ورات پول هم منلی، دا ټول هر څه منلي دي چې هغې تعلق د آخرت او د یو سوچ او فکر سره دی. او دنیا کې به تاسو یو خبره کوئ موږ به دا وایي تاسو به دروغ ووایئ. او پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو چې وګوره ایمان بالغیب دی ته وایي. لاس یې ورله ونیو، مسجد نبوي ته راغلل، خلک ناست دي، وایي ای خلکو دې خوا وګورئ، وایي کوم ځای کې چې د یو څیز باندې د ګواهۍ ضرورت وي دوه ګواهان به پیش کېږي، خو چې کوم ځای کې خزیمه موجود وي وایي هلته به دوه نه، دا یو به د دوه په ځای کار کوي. وایي د هغې نه پس تر وفاته پورې د هغې ګواهي به دوه کسانو قبلېده. دا د هغه ایمان بالغیب بدله وله الله ورکړه چې هغه خبرې خو پرېږده چې هره خبره د پیغمبر علیه السلام چې دا دې نه زیات رښتونی ذات بل نشته دی. چې جنت مونږ منو، یو سړی وایي جنت شته، مونږ وایي اوج شته، نو د دنیا خبره به څنګه د هغې دروغ کېدی شي؟
یو سړی چې په الله دروغ نه وایي نو هغه به دنیا کې د پیسو دپاره څه دروغ ووایي. نو صحابو عملي طور باندې وښودو چې بھئی د مؤمن اول صفت څه شی دی؟ یؤمنون بالغیب. مؤمن سړی به په ټولو غیب او په پټو څیزونو باندې به ایمان ساتي. صحابي ناست دی رسول الله علیه الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی وایي چې زما او د یهودي کور زما او د فلانی مسلمان کور چې اصل کې منافق و، اصل کې هغه منافق و، زما او د فلانی کور دیوال په دیوال دی او د هغه د کور نه د کجوره دی خوا راته څانګې را دی خوا شوې ده دیوال سره، او چې کجوره زما کور طرف ته راپروزي زما ماشومان یې اوچت کړي نو دی د هغه د خولې نه وباسي. داسې ظلم کوي. مونږ دې شو کوو نه، خو چې ښکته پروزي او ماشوم خوري دومره ظلم خو دې نه کوي. ورته خیر دی دا دومره مه کوه وایه. داسې زما ماشومان جاړي، ماشومان واړه ماشومان د 3 کالو 4 5 کالو ماشوم خو جاړي، دا داسې ظلم کوي. رسول الله علیه الصلوۃ والسلام هغه کس راوغوښتو چې ځان ته مسلمان ویلې. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي د دې صحابي ستا شکایت کړی دی. هغه خو منافق وایي چې زما خپله کجوره ده بس زما نه غواړي چې وله ورکړه. وایي دا به ما باندې خرڅه کړه دا کجوره. وایي چې نه خرڅوم. وایي پیغمبر علیه السلام ډېر هغه وخوړ، سړي ونه منله، واپس لاړو. پیغمبر علیه السلام ورته اخره کې دومره وویلې چې دا کجوري بوټی په ما باندې خرڅ کړه، تاله به د دې بدله کې الله تعالی په جنت کې باغ درکړي. وایي بیا یې ونه منله، جنت خو یې نه منلو که نه جي. ایمان بالغیب نو، ایمان بالغیب نو، منافق و که نه. یو بل صحابي ناست دی حضرت ابو دحدح رضی الله تعالی عنه ناست دی. هغه دا منافق چې لاړو هغه ورته ویل الله پیغمبره که دا کجوري بوټی زه دوالمه دی نه او تاسو له درکمه نو دا د جنت د باغ واده ما سره هم ده. پیغمبر علیه السلام دی بلکل تا سره هم ده. وایي اوس د دې ایمان بالغیب شته، دله پته ده چې جنت شته، جنت کې نعمتونه شته، جنت کې باغونه شته. د ده اوس ایمان هغه نو ایمان، هغه ته نقصان، ده ته فایده. اوس دې څومره لوی کار کوي. دی لاړو یهودي هغه منافق دروازې وټکولې دا کجوري بوټی به ما خرڅ کړه. هغه ورته ما پیغمبر علیه السلام باندې خرڅ نه کړو، په تا به یې څه خرڅ کړم. وایي ته چې څه وایې وایي زه به درله درکوم خو دا بوټی به ما خرڅې. ډېر تو مې وشو خو هغه نه منله. دی ورته وایي ته ووایه چې څه وایې، بس زه چې څه وي زما زه به تا هر څه درکړم. نو د ده باغ دی او په هغه کې 600 کجوري ولاړې دي. 600 کجورو باغ دی د ابو دحدح رضی الله تعالی عنه. هغه يهودي هغه منافق ورته وایي د ځان خلاصولو دپاره چې زه به دا ونه درکم دا یو ونه او ته به ما ته هغه باغ پوره راکړي 600 کجورو، انا به دا یو ونه درکوم درله. ابو دحدح ورته وایي به زما ستا خبره وشوه. سبحان الله. او چې واپس راځي ورته وایي چې ګورې خپلې خبرې نه منکر نه شي. هغه حق حیران د خولې وازه پاتې شو چې دا څنګه خلک دي. یو ونه صرف واغسته او سره د ځمکې پوره باغ سره د کجورې ما ته راکړلو. راغی او د باغ په دروازه کې ودرېدو. حدیث کې راځي دننه چې دی نو کور یې دننه و. وایي یا ام دحدح اخرج، ای د دحدح مورې بهر راوځه، وایي بهر راوځه بچي م راوباسه. هغه ورته وایي چې فلانیه ولې خیر شه. وایي دا باغ مې چې دی نو د الله په نوم باندې ورکو. ورته وایي دا باغ مې د الله په نوم الله سره مې سودا وکړه، دا مې ورکړو، جنت کې مې باغ واغستو. سبحان الله. هغه ښځه ورته وایي ماشاءالله ډېره زبردسته سودا دې وکړه. ورته وایي ښځه څنګه ښځه وه، داسې بزرګه ښځه، داسې منونکې ښځه، ولې ایمان بالغیب مضبوط و. د مؤمن مسلمان متقی اول صفت دا دی چې ایمان بالغیب به مضبوط وي. راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي جی هغه کجوري بوټی خو ما واغستو که نه. پیغمبر علیه السلام تعجب سره تپوس کوي چې څنګه دې واغستو. وایي جی هغه 600 کجورو باغ مې وله ورکو او دا یو ونه مې ترې واغسته. رسول الله علیه السلام ورته وایي ښه، وایي اوس الله تعالی تا دپاره په جنت کې د یو نه بلکې د ډېرو باغونو اعلان کړی دی. ورته وایي د یو په ځای به الله تعالی تعالی بې شماره باغونه درکوي، تا دومره لوی قرباني ورکړه. صحابه داسې خلک دي عزتمندو چې ایمان بالغیب مضبوط وي، چې ستا په الله باندې کلک او مضبوط ایمان وي چې آخرت شته، حساب کتاب شته. یقین وکړه کله به انسان ګناه ونه کړي قصدن عمدن. دی به دا سوچ کوي ولمن خاف مقام ربه جنتان، زه به الله تعالی ته ودرېږم
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله فرمایي د هغه ورځ نه ویریږئ چې په هغه ورځ باندې ستاسو شفاعتونه نه قبلیږي، ستاسو پیسې او جرمانې نه قبلیږي، ستاسو طاقت او قوت نه قبلیږي. الله فرمایي ولا هم ينصرون، او نه هلته ستاسو څوک مدد کولی شي. د هغه ورځ نه ویریږئ. دې خلکو ویلې چې خو یو بل واقعه د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ، دا د حضرت انس ابن مالک پلار دی میرانا، د انس پلار مالک نوم دی مالک، او دا د انس میرانا پلار دی چې خپل وفات شو به مرده سره واده کوم سلیم رضی الله تعالی عنہ. دی خپل پلار نه نقل کوي، وای زما پلار چې کله د آیات مبارکه را نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مسلمانانو تاسو د نیکی کامل درجه ته نشئ رسیدئ چې کوم پورې هغه مال د الله په نوم ورنکړي چې کوم ستاسو خوښ مال دی، کوم ستا خوښ دی، هله به کاملې درجې ته رسئ. وایي دی جومات ته راغی، وایي د ده باغ بې روحا باغ بې روحا او ښکلې یخې مزېداره چینه وه پکې، پیغمبر پاک مبارک به تشریف وړلو، سوري ته به ناست و، کجورې به یې خوړې او د هغې یخې اوبه به یې څښلې. دی راغی رسول الله علیه السلام ته وفرمایي چې الله تعالی دا قرآن آیت را نازل کړی دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وایي او الله تعالی د خوښې مال غواړي او د بې روحا نه زیات خوښ مال ما ته بل نشته دی. ورته وایي بې روحا نه زیات خوښ مال نشته دی، زه غواړم چې دا ټول د الله تعالی په نوم باندې تقسیم کړم. سبحان الله. او ورته پته وه چې زما رب به ما نه قیامت په ورځ راضي کېږي او زه به الله ته ودرېږم چې الله ما نه راضي وي. ایمان بالغیب مضبوط و. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي بخ ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست ډېر ښکلی مال دی، خو داسې کار وکړه چې دا په خپلو رشتهدارانو کې تقسیم کړه. ورته وایي ډېر قیمتي باغ ورته پته وه پیغمبر علیه السلام ته چې دا خو جذباتي خلک دي، خپلو کې ورکړو چې فایده یې دته بیا هم را رسېږي. د متقي اول صفت الذین یؤمنون